بیا څوک تیار شو؟ حضرت عمر تیار شو رضی الله تعالی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې کده مادیات او د جسمانیات بادشاہ هغه عمر فاروق رضی الله تعالی، کده روحانیات بادشاہ هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی. دا لوی بادشاہت وته الله جل شانه ورکړ. معلومیږي دا چې الله جل شانه حضرت سليمان او حضرت داوود علیهم السلام له ورکړو، هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې حضرت عمر ته ورکړو. دا سي معلومیږي د قران او د سنت مطالعین، دا سي الله جل شانه تیار او دونه د روحانيات لوی بادشاہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. امام احمد رحمت الله علیه روایت نقل کړی دی، حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر روزه نبی علیہ السلام تشریف فرماو، داسې یو صادر په ځان راخور کړو. صادر یو صادر هغه په ځان باندې راخور کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ابو بکر صدیق راغې وې کته ماشومان لګي د تمبل وې د نبی علیہ السلام وخت د اختر تمبل وې ماشومان دی وړو اوس شیرونه وې لګي دی. ابو بکر صدیق سے وسرخوای کیناست. حضرت عمر راغې چې دا څنګه ران نو ته ماشومان د اغزنه بس منډه کړه تمبل ځان سره واغ دو تختې دی دا اغزنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صادر کې داسې مخ پټو داسې ښکارو خپل سر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ته عمر ولاړ نو دې عمره دا ته پته شته الله تعالی دونه حیثیت تر کړي داخله کولې او تختید وی الله جل شانو تعالی دا مرتبه در کړي دا او ته چې کم ځکه کنه شیطان ال تقدم نشي غسته. بس صدیق اکبر عمران نه وته دینه مخ کې الله جل شانو داسې او طاقت ور کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. دا عجیب انسان. بیا نبی علیہ السلام فرمایله ای عمره پرې د ماشومان دی کیبا دا خو د اختر روز د خوراک او د خوشاله ورځ د بس دي خپل خوشاله د پرې دا یو لوی مسله فقهي بحث دی په دې کې هغه طرف ته نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زمانہ پس پیغمبر و عمر به پیغمبره سلسله ختم شو، پیغمبر و عمر به پیغمبر فرمایل صلی الله علیه وسلم زما په صحابه کرام کې عمر هغه صحابي دی چې د په جبه باندې الله جل شانو قران مجید نازلې دی چې د جبه نه خبر وباسي الله جل شانو قران نازل. دونه عجیب حیثیت ہے قرآن مجید کې زی په زی تقریبا محققین حضرات فرمای اتل الزیون په قرآن مجید کې داسې دي احکامات چې عمر جب خوځولې الله هغه شانته حکم هغه نازل کړی چې د عمر سوې دا ټیک دي. ځکه نبی رسول الله فرمایل کې زمانہ پس پیغمبر و عمر به الله دونه حیثیت ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طواف کو یا رسول الله دا مقام ابراهیم دلته یو برکات نه کو. الله جل شانو حکم د انتظار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. الله جل شانو فرمای عمر ټیک وای، عمر ټیک وای دقل تسوکه فتخذوا من مقام ابراهیم مصلى دغل تخپل عبادت کې یو برکات تو درېږي خیر د طواف نه. بس اوس مې هلته یو خبره وکړه یاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې مسله داسې و چې داسې واړه کورونو نو د بار نه باندې چیان راتله چې کم هغه صحابه کرامو کم چې باندو کې اوسېده یا به داسې एकदम رانه نه وته لا تربیت خو پوره شوی نو एकदम بدا سران نه وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته. حضرت عمر وی یا رسول الله وی دا خلک وستا کور ته एकदम داسې اچانک ران نوزی کته دی ازواج مطهرات ته وی دی بیبیانو ته وی چې خپل مخ پټوي یا رسول الله مناسب بنی. حضرت عائشہ ودر دی ای عمره تاسو زموږ په کور کې څه کار دی؟ ته زموږ په کور کې څه کوته وی؟ دا زموږ کورنۍ مسلې دي. الله جل شانو فرمایل ای نبی علیہ السلام عمر چې سوې هغه ټیک وی. سورة احزاب نازل شو. الله جل شانو فرمایا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قل بیبیان دی وای چې نن پس په مخ پرده کې عمر ټیک وای. کم زید قرآن مجید زاغتا واستوګ تاسو خلک کله تیاری تاسو روحاني او مادي طاقت والا خلک هغه ال تیاری چې کله د انسانانو تربیت وشي انسانان هغه انسانیت زده کی چې انسانیت هغه شي